بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 83 نمبر درس دی. په نن درس کې ان شاء الله مونږ د موضوع په اړه کې بحث کوو. موضوع باندې مسح کول دا څنګه دي؟ نو ان شاء الله هغه بدن مونږ دلته د قران او د حدیثونو په دغه باندې دلایل ورکو. مسح کول علی معنی د باندې خفین، دا د خفون تسنیه ده. خفون د سرمنی موضع ته وایي. خف دا د سرمنی موضع ته وایي او دوو موضوع ته خفین وایي. یوې موضوع ته خفون وایي، دوو موضوع ته خفین وایي. نو د دې مطلب دا دی په موضوع باندې د سرمنی په موضوع باندې ور په جورابو نه په جورابو باندې مسح نشته، نه کیږي، د یو په یو ځای کې ثابت نشته. نو په موضوع باندې مسح المسح على الخفين، په دوانو موضوع باندې مسح. اول مونږ ته مصنف رحمه الله د مسح تعریف کوي چې مسح څه ته وایي. مسح ٹھیک شو. اول زم په پښتو کې پوهیږم. مسح نه ده. مسح مونږ ورته لاس راخکل وایو. ٹھیک شو. لون لاس په اوبو باندې لون لاس، چې اوبو باندې لاس لون کی او په یو سیس باندې راخ کی، دې ته مسح وایي. چې په اوبو لاس لون کی او په یو ځای باندې راکاږي یا په یو سیس باندې راکاږي، دې ته مسح وایي. ٹھیک شو. دقه تعریف راته په عربی کې کوي. مسح هو هغې ته وایي، هغه ده اصالة الشیء. اصالت معنی ده رسول یا راخکل، الشیء یو سیز بالید با جاره معنی ده باندې، ید دا موصوف ته او المبتلة دا صفت ته. مبتله معنی ده لون لاس، لوند. ٹھیک شو. اردو کې ورته تر وایي، تر. او عربی کې ورته مبتلتون وایي، مبتلتون. نو وایي الید المبتلة بالید المبتلة با جاره ده. نو الید او دا موصوف شو، المبتله دا صفت شو. نو اول به ته د صفت معنی وکړي، بیا به د موصوف معنی وکړي. لون لاس باندې. ٹھیک شو. او با جاره معنی ده سره او ما معنی ده اوبو سره. نو اوس په مونږه پورا محاورتن ترجمه وکړو. هو معنی ده هغه، اوبو سره، بالماء اوبو سره، لون لاس یو سیز باندې راخکل. نو مسح څه ته وایي؟ هو معنی ده هغه، یعنی هغه مسح، بالماء اوبو سره، لون لاس سره. د دلته کې د با جاره معنی مکسره. لون لاس سره یو سیز باندې راخکل. نو هو اصالة الشیء، هو هغه اصالة الشیء یو سیز باندې راخکل، بالید المبتلة لون لاس سره، بالماء اوبو سره. یعنی اوبو سره په لون لاس، یعنی اوبو سره لون لاس یو سیز باندې راخکل. مسح څه ته وایي؟ اوبو سره لون لاس یو سیز باندې راخکل، دغه ته مسح وایي. نو ته به اول د هو معنی وکړې، بیا به د بالماء معنی وکړې. هو معنی ده هغه مسح، بالماء اوبو سره، بیا به د مبتله او بیا به د ید معنی وکړي. لون لاس سره اصالة الشیء یو سیز باندې راخکل. ٹھیک شو. نو مسح څه ته وایي؟ اوبو سره لون لاس، چې په اوبو سره دی لون کړی، بل څه سره دی لون کړی نه وي. ٹھیک شو. چې په اوبو دی لاس لون کړی وي او هغه لون لاس په یو ځای باندې یا په یو سیز باندې راخکې، دې راخکلو ته مسح وایي. دا لون لاس په یو سیز راخکلو ته مسح وایي. دا خو د مسح تعریف وشو. اوس خفان دو موضوع ته وایي، د سرمنې دو موضوع ته وایي. دا ولته اوس وایي الخفان تعریف درته کوي چې خفان څه ته وایي. وایي تسنیه خف. تسنیه دا مضاف دی، الخف مضاف الیه دی. د موضع تسنیه. الخفان څه ته وایي؟ الخفان دو موضع. وایي دا د دې خفان تعریف، د خفان لفظ تعریف درته کوي. وایي تسنیه خف، د موضع تسنیه ده. د یوې موضع تسنیه ده، یعنی چې دوه موضع. ٹھیک شو. تسنیه دوه ته وایي. او خف څه ته وایي؟ نو د خف تعریف یې زده کوي. خف چې دی کنه، خف دا د سرمنې موضع ته وایي، چې د سرمنې نه یوه موضع جوړوي. اوس مخکې تا ته د موضع تعریف کوي چې موضع څه ته وایي. وهما او دا خفانې چې دی دا دواړه موضع، و معنی ده او، هما معنی ده دا موضع، هغه دواړه نه مراد دا موضع.
دا هما چې دی دا د خفان ته راجع دی. هما معنا د هغه دواړه موضوع الحذاءان حذاءان چې دی دا د حذاء تسنیه ده. حذاء معنا د سپلی چپله او دوه سپلو یا دوه چپلو ته حذاءان وایي. نو دوه چپلې یا دوه سپلی ٹھیک شو. او ساتران معنا د دواړه پټونکي دي. ساتر معنا د چپانے والا. ساتر معنا سره چپانے والا پټولو والا او ساتران دوه پټولو والا. نو دا دواړه سپلی پټولو والا دي. څه شي پټي څه شي کوي پټي. للکعبین کعبین کعب چې دی دا یوې ګیټۍ ته وایي. د خپې دا ګیټۍ چې ده موږ چې په اودس کې دا ګیټۍ وینځو دغې ته کعب وایي او دوو ته کعبین وایي. للکعبین دواړه ګیټۍ. ګورئ جي الخفان دا خفان درته یادوي. دا تسنیه دغه درته یادوي موضوع درته یادوي. وایي تسنیه خف دا د موضوع تسنیه ده د یوې موضوع تسنیه ده. وهما الحذاءان الساتران وهما او دا دواړه حذاءان الساتران پټون کې سپلای دي. پټون کې سپلای دي. د څه شي پټون کې دي؟ للکعبین د ګیټو. یعنی دا داسې سپلای دي چې دا دواړه ګیټۍ پټي یا دا داسې چپلې دي دا داسې پیزار دی چې دا دواړه ګیټۍ پکې پټیږي. نه د سرمنې هغه موضوع چې دی هغه دغه پکې وي زیب پکې وي هغه د یخنۍ کې خلک د خپو ته واچوي د جورابو د پاسه واچوي څوک بغیر د جورابو نه واچوي د خپو ته واچوي او دا د ګیټو نه بره پورې وي. نو دقه درته یادوي. وایي الخفان موضوع تسنیه خف د موضوع تسنیه ده. وهما او دا دواړه موضوع الحذاءان الساتران الحذاءان الساتران یعنی الحذاءان الساتران للکعبین د دواړو ګیټو پټون کې سپلای دي. داسې سپلای دي چې دا دواړه ګیټۍ پټي. داسې سپلای دي چې دا دواړه ګیټۍ پټي. نو للکعبین معنا ده د ګیټو د دواړو ګیټو پټون کې سپلای دي. د دواړو ګیټو پټون کې سپلای دي. حذاءان دا تسنیه ده او موصوف ده. الساتران دام تسنیه ده او صفت ده. د حذاءان صفت ده یعنی پټون کې سپلای. تب اول د صفت معنی وکي بیا به د موصوف معنی وکي. نو د ساتران معنی به اول وکي د حذاءان به وروسته وکي. پټون کې سپلای. پټون کې دواړه سپلای. للکعبین د ګیټو یعنی داسې سپلای دي چې دې سره ګیټۍ پټیږي. دا دواړه ګیټۍ پټیږي. ٹھیک شو. نو تا ته خفان دا تسنیه ده. د خفن تسنیه خفن دا د خفن تسنیه ده او خف د سرمنې موضوع ته وایي. وهما او دا دواړه حذاءان الساتران للکعبین د دواړو ګیټو پټون کې سپلای دي. د دواړو ګیټو پټون کې سپلای دي. اوس درته وایي چې دا د څه نه جوړ شوي دي؟ المصنوعان یعنی دا دواړه د مصنوعان کې چې کوم د هما ضمیر دی هغه د خفان ته راجع دی. یعنی چې دا دواړه خفان دا دواړه موضوع المصنوعان او دا دواړه موضوع جوړې شوي دي. جوړې شوي مصنوع معنا د جوړېدل. المصنوعان دا دواړه جوړې شوي دي. دا دواړه موضوع جوړ شوي من جلد د سرمن نه. جلد سرمنې ته وایي. نو دا داسې موضوع دي چې دا دواړه د سرمنې نه جوړې دي. نو دا خو موږ ته اولې دا راته د مسې تعریف وکړه چې مسه هغه سیس ته وایي چې اوبو سره لون لاس یو سیس باندې راکاږي هغې ته مسه وایي. دا لاس راښکلو ده لون لاس راښکلو ته مسه وایي. اوس یې درته خفان وي چې خفان دا د خف تسنیه ده او خف د سرمنې موضوع ته وایي. او بیا درته وایي دا دواړه چې دي که نه وهما او دا دواړه موضوع د دواړو خپو دا موضوع درته یادوي. وایي دا داسې سپلۍ دي چې دا دواړه ګیټۍ درله پټوي. دا داسې پیزار دی چې دا دواړه ګیټۍ پکې پټېږي. او اوس درته وایي چې دا د څه نه جوړ دی؟ المصنوعان من جلد. دا دواړه موضوع چې دي دا وایي د سرمنې نه جوړې دي. دا خو تاسو ته تعریف وکړو. اوس وایي الله جل جلاله فرمایي قرآن پاک کې یرید الله بکم اليسر. یرید الله بکم اليسر. یرید الله بكم اليسر. الله پاک غواړي. یرید معنا را غواړي اراده لري. الله جل جلاله فاعل دی. یرید فعل مضارع ده. الله فاعل دی. الله غواړي. الله پاک غواړي بكم پتاسو اليسر اسانی. اليسر الله پتاسو اسانی غواړي. پتاسو تنګي نه غواړي. دغه مطلب دی. یرید الله بكم اليسر. الله پتاسو اسانی غواړي. ولا یرید او الله نه غواړي. یرید کو هو ضمیر اوس الله تعالی شو. دلته کې الله پاک فاعل دی. د فعل نه پس په حالت رفعی حالت کې موجود. نو الله پاک فاعل دی.
نو یرید الله الله پاک غواړي بكم پتاسو اليسر اسانی ولا يريد او الله نه غواړي دی یرید کې هو ضمیر دی هغه الله پاک ته راځي شو فاعل پکې هو دی او الله نه غواړي ولا يريد او الله نه غواړي بكم پتاسو العسر تنگي عسر تنگي ته وي یسر اسانی ته وي نو الله پاک پتاسو اسانی غواړي الله پاک تاسو سره د اسانی معاملې غواړي الله پاک پچا باندې تنګي نه غواړي په تاسو سره سختی نه غواړي چې را تاسو ته تکلیف ملاو شي تاسو باندې سختی راشي تنګي دې را باندې راشي دا څه الله نه غواړي نو دا اشاره دې طرف ته وکړه چې یعنی تاسو په اودس کې په موضوع باندې مسا کوي نو بهتره ده د خپو وینځلو په ځای باندې الله دا رعایت مونږ لراکو دا سانتیا معاملې را سره وکړه چې را تاسو ته اجازه ته ک تاسو د موضوع په ځای باندې د خپو وینځلو په ځای باندې په موضوع باندې مساو کې نو اجازه ته درته نو دلته کې سہولت طرف ته اشاره وشوه نو دا خو د قران نه د اسانۍ دلیل ورکو اوس درته مخکې وای دلیل جواز المسح دلیل ته وای جواز جایز کېدل ته وای مسح ته وای علا معنا د په او هما چې د هما دا د خفان تراجی دي یعنی دواړه موضوع باندې یعنی مطلب دا دی په دواړو موضوع مسح د مسح د جایز کېدلو دلیل په دواړو موضوع د مسح د جایز کېدلو دلیل جواز المسح د مسح د جایز کېدو دلیل علیهما په دې دواړو په کوم دواړو موضوع باندې نو دا د حدیثونه به برای راته د قرآن نه دلیل لاکو ښکته به راته اوس د حدیثونه دلیل لاکوي نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فعل دی رسول الله دا مضاف الیه فاعل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل المسح على الخفين مسح على الخفين یعنی په موضوع باندې په دواړو موضوع باندې مسح للمسافر د مسافر د پاره په دواړو موضوع باندې مسح 3 ایام 3 ورځې دي د 3 ورځې ولياليها او 3 شپې چې یو سړی مسافر چاته وي چې 48 میل 48 میله او میل چې تقسیم کې داسې په دغه باندې په کیلومتر باندې نو تقریبا 72 یا 78 کیلومتر جوړیږي نو 78 کیلومتر چې یو سړی بهر وي نو دغه ته مسافر وای د خپل علاقې نه چې بهر وي دې ته مسافر وای نو المسح على الخفين په دواړو موضوع باندې مسح للمسافر د مسافر لپاره 3 ایام 3 ورځې دي ولياليها او 3 شپې دي نو مسافر به چې شرعي مسافر وي نو هغه به 3 ورځې او 3 شپې با دته اجازه ته دا په دغه باندې په موضوع باندې مسح کوي وللمقيم او مقیم د پاره چې په کلی علاقه کې وي مقیم هغه ته وایي چې په خپل کور کې موجود وي هغه ته مقیم وایي خپل کلی کې موجود وي دته مقیم وایي او د مقیم د پاره یوم یو ورځ ولیله او یو شپه یعنی مطلب دا یو ورځ او یو شپه چې دی یو ورځ او یو شپه کې یعنی 24 घंटों کې چې تکلم او داس کې نو د خپل وینځلو په ځای باندې په موضوع باندې مسح کوا نو بالکل د اجازه ته نو نبی رسول الله فرمایي المسح على الخفين للمسافر د مسافر لپاره په دوه موضوع باندې مسح 3 ایام ولياليها 3 ورځې او ولياليها او 3 شپې دي نو مطلب دا 72 غنټې چې مسافر لپاره 72 غنټې دا په دې 72 غنټو کې کا خپې وینځي یعنی کاودس کوي نو د خپو وینځلو په ځای باندې په موضوع مسح کول 3 ورځې پورې دا کولای شي وللمقيم او د مقیم د پاره په موضوع مسح کول یوم وليله یو ورځ او یو شپه یعنی 24 غنټې 40 غنټو کې چې تک څو وخت او داس کې نو د خپو وینځلو په ځای باندې موضوع باندې مسح وکړه ٹھیک شو نو دا د ترمذی شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمای المسح على الخفين للمسافر د مسافر د لپاره په موضوع باندې مسح 3 ایام ولياليها 3 ورځې او 3 شپې دي وللمقيم يوم وليله او د مقیم د لپاره په موضوع باندې مسح یو ورځ او یو شپه ده نو دا د ترمذی شریف رواه الترمذی د ترمذی شریف روایت دی اوس دا خو د نبی علیہ السلام قول نبی علیہ السلام دا او فرمایل
اوس د نبی علیہ السلام عمل په بل یو بل حدیث کې یو صحابي د نبی علیہ السلام عمل ته فعل وای، قول خبرو ته وای، حدیث ته وای. نبی علیہ السلام چې څه فرمایلی نو دا نبی علیہ السلام فرمایي. اوس د نبی علیہ السلام خپل عمل هغه وګورئ. قال جرير بن عبد الله البجلي، دا یو صحابي دی، جرير بن عبد الله البجلي رضی الله عنه. نو دا قال فعل دی او د دې فاعل جرير بن عبد الله البجلي دی. نو دی جرير بن عبد الله البجلي رضی الله عنه او فرمایل، قال معنا له وی فرمایل ویل. نو جرير بن عبد الله رضی الله عنه او فرمایل رأيت، دا صحابي وی دا جرير بن عبد الله وی ما اولیدو نبی صلی الله علیه وسلم وی ما نبی علیہ السلام اولیدو بالا او دسمات یو فرمایلو، نبی علیہ السلام او دسمات یو فرمایلو او دسمات کو. ثم توضع او بیا نبی علیہ السلام او دسو کو. ومسح على خفيه، ومسح او مسح وکړه على خفيه په خپل دوه موضوع باندې. نبی علیہ السلام دا صحابي فرمایي وای ما نبی علیہ السلام په خپل سترګو باندې ولیدو چې نبی علیہ السلام او دس مات کو او بیا او دسو کو او بیا په او دس کې چې کله خپې وینځلې کنه نو د خپو وینځلو په ځای باندې په خپل دوه موضوع باندې مسح وکړه. ټیک شو دي. نو دا خو موږ سره دغه دلیل شو. نو دا د نبی علیہ السلام فعل شو، فعل چې په خپل پریکټیکلی یو کار کوي نبی علیہ السلام نو هغه ته فعل وای. او چې نبی علیہ السلام او فرمایي کوم حدیث د نبی علیہ السلام د خوري مبارک نه وزي نو هغه ته قول وای. نو دا بر حدیث کې چې دا د نبی علیہ السلام قول دی او دا خطه د صحابي نبی علیہ السلام ولیدو. نو چې نبی علیہ السلام په خپل او دس ماته کو بیا په او دس کولو دوران کې په موضوع باندې مسح وکړه، خپې ونه انځلې موضوع باندې مسح وکړه. او دا رواه البخاري، د بخاري شریف روایت دی. اوس مخکې وای اجاز الشرع، اجاز فعل د الشرع چې دی فاعل دی. شریعت اجازت ورکړي المسح د مسح، شریعت د مسح اجازت ورکړي علی الخفین په موضوع باندې، شریعت په موضوع باندې د مسح اجازت ورکړي عوضا په بدله کې عن غسل الرجلین، غسل وینځلو ته وای، غسل وینځلو ته وای. رجلین دوه خپې یادای، دوه خپې. نو رجلین دا د رجل تسنیه ده، رجل یوې خپې ته وای، رجلین دوه خپو ته وای. نو وای اجاز الشرع المسح، شریعت د مسح اجازت ورکړی دی علی الخفین په دوه موضوع باندې عوضا عن غسل الرجلین، د دوه خپو د وینځلو په بدله کې، د دوه خپو د وینځلو په بدله کې فی الوضوء په اودس کې تیسیرا د سهولت یعنی اسانتیا لپاره علی الناس خلقو ته د اسانتیا لپاره په اودس کې دوه خپې وینځلو په بدله کې، د دوه خپو وینځلو په بدله کې په موضوع باندې د مسح اجازت ورکړی دی. نو دا شریعت کې موږ ته الله پاک دونه اسانه کړی ده. نو دلته کې چې راکم بره موږ ته د خفین د خف تسنیه بیان کړی ده چې یره الخفان او په دې دوانو باندې مسح چې کومه موږ ته فرمایلی ده. نو ګورئ د دې نه معلومه شوه چې په یوې موضوع باندې مسح کول دا جایز نه دي، په یو موضوع باندې مسح جایز نه دي. چې مسح کې نو په دوه موضوع باندې وکړي، یا په دوه موضوع مسح کې او که په دوه موضوع نه کې نو په یو دي مسح نه کیږي بغیر د څه عذر نه، په یو دي مسح نه کیږي. او که بیا په موضوع مسح نه کې نو بیا خپې وینځي، په تشو خپو یا په جورابو باندې مسح نشته دی. دلیل جواز المسح علیهما، بیا د دې دوه موضوع باندې د مسح د جایز کېدو دلیل نو هغه د احادیث دي. نو مصنف رحمه الله فرمای وای دا موږ ته نبی علیہ السلام په یو حدیث کې چې نبی علیہ السلام کوم فرمایلی دی چې 3 ورځې د مسافر دپاره دا په موضوع باندې به مسح کوي او 3 ورځې او 3 شپې، 3 ورځې او 3 شپې، نو 3 ورځې او 3 شپې 72 غنټې جوړیږي. او د مقیم دپاره یو ورځ او یو شپه 24 غنټې جوړیږي، 40 غنټې جوړیږي. نو دا بره چې 3 ورځې او 3 شپې دي نو دا 72 غنټې جوړیږي. او د مقیم دپاره دا 40 غنټې جوړیږي چې 40 غنټو کې کلم ته اودس کې نو د خپو وینځلو په ځای باندې ته مسح کوه په موضوع باندې ګورئ. او موضوع څه ته وایي؟ موضوع جورابي ته نه وایي، جورابي ته په عربی کې جوربین وایي. او خفین دلته کې خفین دلته او نبی علیہ السلام المسح علی الخفین په خفینو باندې مسح، او دلته کې نبی علیہ السلام دلته کې مسح علی خفیه
په خپل دواړو موضوع باندې دا خفین دا خفی چې دی خفی دلته کې دا دې ځای کې د نبي علیه السلام چې کله په خپله اودس وکړو او بیا په خفیه په خپلو دواړو موضوع دا خفی چې دی دا د خفین تسنیه ده د خفین تسنیه ده دا اصل کې داسې دی ګوره دي دا خفی چې دی که نه دا په اصل کې داسې دی ګورئ خفینی او دا ها ضمیر ته چې کله بیا دا خفین مضاف کیږي نو بیا به د خفین نه چې کله هم دا مضاف کیږي تسنیه نو دا تسنیه دا نون به ختمیږي نو دا ها ضمیر چې دی دا به بیا دې سره ولګي نو خفی معنی ده دواړه موضوع او ها معنی ده خپلې نو نبی علیه السلام په خپل دواړو موضوع باندې خفینو باندې ګورئ په جوربینو باندې نه په خفینو باندې مسح وکړله نو دا د دې نه معلومه شوه چې مسافر به 3 ورځې او 3 شپې یعنې 2 او یا ګنټو کې چې کله هم اودس کوي نو په موضوع باندې به مسح کوي یا به خپې وینځي که خپې نه وینځي نو په موضوع باندې به بیا مسح کوي خو په جورابو باندې مسح نه کوي په جورابو مسح نه کېږي څوک هم چې په جورابو باندې مسح کوي نو د ده مونځونه نه کېږي دا چې څونه مونځونه دپاره په جورابو باندې مسح کړي دي که نه هغې د خپل مونځونه واپس راوګرځوي کله هم د چرته کې دا دلیل پیش کی چیرې په جورابو باندې په جوربینو باندې مسح جایز ده دلته خفین ویلي په حدیث کې او خلک لګیا دي په جورابو باندې مسح کوي په جورابو مسح نشته نو د مسافر لپاره 3 ورځې او 3 شپې دا به چې کله هم په دې 3 ورځو او 3 شپو کې یعنې 2 یا ورځو کې 2 یا ګنټو کې اودس کوي نو په موضوع باندې به یا به خپې وینځي او که خپې نه وینځي نو د څرمنې په موضوع باندې به مسح کوي او مقیم به 40 ګنټې یو ورځ او یو شپه دې کې کله هم اودس کوي نو دا په موضوع باندې مسح کولی شي او دا صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام په خپل ولیدو چې اودس ماته وکړو او بیا اودس کولو نو په اودس کې چې کله خپې وینځلو وخت راغی نو په خپلو موضوع باندې مسح وکړه او اجازت موږ له شریعت راکړی دی چې تاسو د خپو وینځلو په ځای باندې که تاسو په موضوع باندې د څرمنې په موضوع باندې مسح وکړه او هغه موضوع چې هغې سره ستا را ګیټۍ پټې وي نو دلته کې ګورئ اوس حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي کم کس چې په موضوع باندې د مسح قایل نه دی کم کس چې په موضوع باندې مسح نه مني په موضوع نه مني نو په جورابو خو یو قانون کې نشته نو چې څوک په موضوع باندې مسح نه مني که نه نو وایي په ده باندې زما د کفر یره ده چې کېدی شي دا کافر شي او بیا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي د اهل سنت والجماعت کې هغه خلک وي هغه کس چې دی هغه په اهل سنت والجماعت کې وي چې کوم حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما دا دواړه د ټولو صحابو نه افضل ګڼي او حضرت عثمان رضی الله عنه سره او حضرت علی رضی الله عنه سره محبت ساتي او درېمه خبره چې په موضوع باندې مسح جایز ګڼي د مسح یعنی قایل وي په موضوع باندې د مسح قایل وي موضوع باندې مسح مني دا عقیده چې د چا وي نو دغه کس چې دی دا د اهل سنت والجماعت نه دی او که څوک موضوع باندې مسح نه مني نو دا کس وایي دا خو د اهل سنت والجماعت نه هم نه دی او دویمه خبره وایي په ما باندې دا یره ده چې کېدی شي دا کس کافر شي دونه سخت وعید یې ویلی دی نو دا زموږ سره د نن ورځې د موضوع په باره کې بحث و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام